حدیث مبارک کې راځي نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي وایي داسې یوه لویه قافله مې ولیده ډېر خلک مې ولیدو چې دا جنت ته روان دي. ما د جبریل امین نه تپوس وکړو جبریل دا څوک دی دا څوک دی چې د جنت ته روان دي. جبریل علیه الصلاة والسلام راته وفرمایلو چې د الله محبوبه دا د موسی علیه الصلاة والسلام امت دی. د موسی علیه السلام امت دی بني اسرائیل دی جنت ته روان دي. زه په زړه کې داسې خفه شوم چې یاره نو دا خو زما د امت نه ډېر دي زما امت خو دومره نه دی دا خو زما امت دومره نه دی دا خو زما د امت نه به ډېر دوی جنت ته ځي. په دې کې بل داسې صفونه جوړ شو وایي داسې صفونه جوړ شو چې د مشرق او د مغربه پورې د هغې انتها وه د اسمان کنارو ته د هغې دا صفونه داسې رسېدلي وو دومره خلک وي دا هم جنت ته روان دي. ما د جبریل علیه السلام نه تپوس وکړو چې جبریله دا څوک دي دا خو د هغې نه زیات دي دا څوک دي. ما ته جبریل علیه السلام فرمایل چې د الله پاکه پیغمبره دا ستا امت دی دا ستا امت دی چې جنت ته روان دی. حدیث مبارک کې راځي وایي په میدان محشر کې به شپږ شلي صفونه څو صفونه وایي شپږ شلي صفونه دا صفونه نه دا صفونه هغه چې کوم صفونه الله تبارک وتعالی جوړ کړي هغه صفونه وایي. نو په میدان محشر کې به شپږ شلي صفونه وي په دې کې به اتیا صفه چې دي دا د نبي علیه السلام د امت یو دا به جنت ته رواني باقي دا څلوېښت صفه چې دي که نه دا به د نور امتونو جنت ته رواني. نو په میدان محشر کې به شپږ شلي صفونه د جنتیانو په دې کې اتیا صفه د امت محمدیه صلی الله علیه وسلم دي باقي څلوېښت صفه به د نورو پیغمبرانو د امت نه وي. خو دومره الله تبارک وتعالی په موږ باندې رحم کړی دی په دې امت باندې الله دومره رحم کړی دی. نبی علیه الصلاة والسلام ته الله تبارک وتعالی وفرمایل وی د الله محبوبه ستا د امت نه به زه اتیا زره کسان بې حسابه بې کتابه جنت ته داسې لیږم حساب بې کتابه جنت ته د دې سره به د سره حساب کېږي نه الله دې موږ په دغې کې راولي اتیا زره کسان یوازې اتیا زره کسان نه بیا حدیث مبارک کې راځي په دې اتیاو زرو کسانو کې به بیا هر یو تن سره اتیا زره کسان ځان سره نور جنت ته بیایي. الله تبارک وتعالی به اتیا زره کسان جنت ته بې حسابه بې کتابه جنت ته داخلوي بیا په دې اتیاو زرو کې هر یو تن به ځان سره څو کسان جنت ته بیایي اتیا زره نور بې حسابه بې کتابه به ځان سره جنت ته بیایي. دا د الله تبارک وتعالی خصوصي رحم او فضل دی که نه دی دا خصوصي رحم او فضل دی د الله تبارک وتعالی په دې امت باندې. بهرحال نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي د سدرة المنتهى د دغې بیرې سره مې جنت هم ولیدو جهنم مې هم ولیدو. بیا د زمرودو یو رفرف راغی زمرودو نه جوړ یو رفرف راغی ویراله او زه هغې باندې کېناستم چې کېناستم په هغې نه په بره لاړم چې په بره تلم جبریل علیه الصلاة والسلام رانه ورستی شو چې دی ورستی شو ما ورته وایي چې جبریله زه چې ځو که نه جبریل علیه الصلاة والسلام راته وفرمیل چې بره زما نور د تلو مقام نشته پیغمبره د دې نه بره د تلو ستا شان دی زما دومره شان نشته چې د دې نه به بره لاړ شم. ما ورته وایي چې جبریله ډېره ملګرتیا دې را سره وکړه نو دلته مې په نیمګړي کې پرېږدي دلته مې پرېږدي یوازې پرېږدي. جبریل راته وویل چې د دې نه په بره ځم نو د الله نورانیت او تجلیات مې وزرې سیزي سوزم لمبه کېږم په بره نشم تللی ما ته د دې ځای نه په بره د تلو نور اجازت نشته دی د دې نه په بره نشم تللی بیا. نو په دغې رفرف کې نبی علیه الصلاة والسلام بره لاړ. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي یو ځای ته ورسېدم چې هلته د قلمونو اواز راته د قلم باندې سړی دا لیکل نه کوي په کاغذونو باندې داسې اواز راته چې لیکل کېږي په مخه ما ته وویلی شو چې دا صریف الاقلام دی په کوم ځای کې چې تقدیر لیکلی کېږي داسې ووایه دا یو دفتر دی بغیر د تشبیه نه دا د الله تبارک وتعالی یو دفتر دی فرشتې پکې لګیا دي د الله د طرف نه چې هر انسان دپاره څومره روزي څومره رزق څومره اوبه څومره عمر څومره خوشحالۍ څومره غمونه چې دا څه کېږي په کال کې لیکلی کېږي دغلته ځمکې ته راښکته کېږي. بیا صریف الاقلام کې دغلته دا هر څه ولیکلی شي بیا سدرة المنتهى دغې ونې ته راوړلی شي د بیرې دې ونې ته دغې ځای نه یې فرشتې روچت کړي او ښکته ځمکې ته راوړي ځمکې ته بیا راوړي وایي دغلته تقدیر لیکلی شو وایي د دغې نه په بره باندې بیا د نور پردې وي بره نبي علیه الصلاة والسلام لاړ د الله تبارک وتعالی ملاقات له ثم دنا فتدله د الله تبارک وتعالی ملاقات له ورغی او د الله تبارک وتعالی سره براه راست خبرې وکړې. بعض علما وایي چې نبی علیه الصلاة والسلام د الله تبارک وتعالی سره براه راست خبرې نه دي کړي خو د محققینو د جمهور مذهب دا دی چې نبی علیه الصلاة والسلام الله لیدلی دی او مخامخ یې ورسره خبرې کړي دي چې څنګه بره لاړ